नारे तकबीर, नारे तकबीर। अकीदा खत्मे नबूवत, अकीदा खत्मे नबूवत, शुहदाए खत्मे नबूवत, मुजाहिदीन खत्मे नबूवत, हजरत मौलाना मुफ्ती ताहिरुल्लाह दरवेश से नारे तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। वक़ाल इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लयूशिकन्न अन युनज़्ज़िल फीकुम इब्न मरियम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अमिन तज़क्कुरि जीरानिन बिदि सलमी मज़ज्तदम अन जरामिन मुक़लतिन बिदमी अम हब्बतिर रिहु मिन तिलक़ाइ काज़िमतिन औ मज़ल बर्क़ु फ़ी ज़ुल्माइ मिन इज़मी। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। किताब फितरत के सरे वरक़ पर, किताब फितरत के सरे वरक़ पर जो नाम अहमद रकम न होता तो नक़्श हस्ती उबर न सकती। वजूद लौहो कलम न होता तेरे गुलामों में भी नमाया। तेरे गुलामों में भी नमाया जो तेरा अक्से करम न होता। तू बारगाहे अज़ल से तेरा, तो बारगाहे अज़ल से तेरा खिताब खैरुल उमम न होता। बलगल गुला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। दुरूद शरीफ।
اللهم صل على سيدنا درود شريف اللهم صل على سيدنا محمد مبارك وسلم وصل عليه وصل على جميع الأنبياء المرسلين وعلى آلهم وأصحابهم وأزواجهم وأهل بيتهم وأتباعهم أجمعين. قابل صد احترام حضرات علماء کرام دیر قدر منو ددی علاقے مسلمانانو په اسلام باندې مینو د ختم نبوت عاشقان او پتنګان زمان وړاندې د عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت د ضلع چارسدی امیر مرد قلندر زینت محفل پیر طریقت رهبری شریعت استادی و مرشدی استاد العلماء حضرت مولانا پیر حزب اللہ جان حق علی سے دامت برکاتهم العالیہ تفصیلی خوندوری مدللی خبری تاسو عرض کری او نور علماء کرام با انشاءاللہ غیم تاسو خبری کی زما و مریم ناست داو ما مرگرو تا سار معذرتمو کو ماوی که تاسو خپکی گیا نو و آدمی دا سرکری دا که زه در نشم نو مخکې می خبر کړی چې زه بیا رانه خفه نشم کولی خو دا ملګري ډېر زورور دي یو څو منټو له راشي خامخا راشي لہذا زه ډېر مختصر ټیم کې زه د نور ملګرو نه چې کوم دلته ناست دي که هغه مداحین دي او که هغه مبلغین دي ډېر زیات معذرت سره ستاسو ډېر شکرګزار یو چې موږ هم په دې بابرکته پروګرام کې موقع راکړه او چونکې د دې نسبت د ختم نبوت سره دی نو انشاءالله مختصره گفتگو به کومه او تاسو ډېر شوق ذوق سره ناست دی انشاءالله موږ له به هم چې په دې ګوډه وړانه مرۍ باندې چې زه تقریر کوم انشاءالله تاسو خو به راسره په تیزه سبحان الله وایي انشاءالله انشاءالله حضرت صاحب اکثر ما ته وایي چې ته پروګرامونو له ځې نو ته په نوزول عیسی باندې خبره کوه نو زما څومره خیال دی چې اول کال ستاسو جلسه وه نو په هغې کې ما په دغې موضوع باندې خبره کړې وه او ټوله خبره ما په نزول عیسی باندې کړې وه د هغوی د حکم مطابق ټوله خو به مشکله شي خو انشاءالله څه نه څه خبره کوشش کوم چې بیا هغې باندې مکم ما آخر کې یو حدیث د پیغمبر خدا علیه السلام د زبان مبارکه د هغې متعلق هم ذکر کړ خو موضوع کوم چونکې د ختم نبوت ده نو زه انشاءالله کوشش کوم چې په دغې باندې څه نه څه خبره د خپلو اکابرینو د کتابونو او د هغې علماء کرامو د ویناګانو مطابق انشاءالله تاسو ته عرض کړم دا زموږ عقیده ده چې په انسانانو کې الله ته قریب انسانان انبیاء کرام دي د انبیاء کرامو نه د الله په دربار کې عظیم هستی نشته د هغې ډېر لوی صفات دي او هغه صفات په لږ وخت کې د هغوی د شان مطابق بیانول عزتمندو زمونږ او ستاسو په وس کې نه دي خو دومره به ووایو چې الله څومره انبیا او رسولان پیدا کړي دي په دې ټولو رسولانو او انبیاو کې د ټولو رسولانو نبی د ټولو رسولانو سردار امام الانبیا فخر الرسل شافی محشر ساقی کوثر امام الانبیاء مکی و مدنی حاشمی و قریشی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د ټولو پیغمبرانو سردار دی یوازې نبوت کې نه په ټولو صفاتو کې سردار دی الله رب العزت ټولو انبیاء له لکونه انبیا دي لکونه صفات دي هر نبی کې یو صفت په داسې پیمانه پروت دی چې په هغه پیمانه هغه صفت په بل نبی کې نشته خو دا ټول انبیاء کرامو کې چې کوم صفات ډېر اوچت مرتبه کې پراته دي یوازې زما ستا حبیب پاک علیه السلام کې یوازې پراته دي یوازې د نبوت مرکز نه دی هغه د ښایست مرکز دی هغه د شجاعت مرکز دی هغه د صبر و حلم مرکز دی هغه د ایثار مرکز دی هغه د ولوله توحید مرکز دی هغه د وجاهت مرکز دی هغه د سیاحت مرکز دی
هغه د هر صفات مرکز دی رب العالمین انبیو ته صفات ورکړي دي دا ټول صفات چې راجمع کې یوازې محمد مصطفی ته ورکړي دي واغمسوا في اخلاق النبيين د انبیو په اخلاقو کې غبار ته ورکړي ده آدم علیه السلام کې خلق دی حضرت نوح علیه السلام کې جرا ده ابراهیم علیه السلام کې ولول توحید دی اسماعیل علیه السلام کې جذبه ایثار دی موسی علیه السلام کې شجاعت دی یعقوب علیه السلام کې وجاهت دی یوسف علیه السلام کې خائف دی عیسی علیه السلام کې سیاحت دی دا ټول انبیو ته څومره صفات ملو دي ټول پیغمبر خدا کې دي چې یو سړی دا وایي چې د ټولو انبیاء کرامو کې یو سړی دا وایي چې د پیغمبر خدا صفات خوارو وارو ګوري آدم علیه السلام نه عیسی علیه السلام پورې ټول انبیاء دي وګوري که د ټولو انبیاء صفات په یو ځای ګوري محمد مصطفی دي وګوري د ټولو دا وایي د ټولو انبیاء سردار دی یوازې نبوت کې نه په هر صفت کې د ټولو انبیاء کرامو سردار دی د ټولو انبیاء کرامو مرکز د هر صفت دی فضلت علی الانبیاء بست ما ته فضیلت راکړی شوی دی نورو انبیاء باندې په شپږو شیزونو نصرت بالرعب ما له خدای روب راکړی دی روایت کې راځي بل نصرت بالرعب مسیرة شهر وجعلت لی الارض مسجدا وطهورا ماموس بارم قبلیگی ماموس په جماعت کې قبلیگی داغي موس عبادت خانه کې قبلیگی بهر نه قبلیگی وجعلت لی الارض مسجدا وطهورا هغې اوبو سره اودس کوي اودس به قبول وي زه اوبو سره اودس کوم اودس قبول دی فإن لم تجدوا ماء فتيمموا که اوبه نه په خاورو تیمم وامه بیا به هم الله ته قبول وي ارسلتو الى الخلق کافة هغې څوک قبیلې ته راغلي څوک علاقې ته راغلي څوک ملکو ته راغلي زما پیغمبري د ټول انسانیت دپاره الله جل جلاله رالیږلې ده دا همره کمالات صفات ورکړي دي په هغه کمالاتو صفاتو کې یو صفت وختمه بی النبیون هغې ته خدای صرف نبوت ورکړی ما له خدای نبوت هم راکړی او ختم نبوت هم راکړي تکبیر عقیده ختم نبوت دې وجې عزتمندو الله جل جلاله د ټولو انبیاء سردار جوړ کړی دی هغه سردار چې د کائنات خلاصه ده باعث تخلیق کائنات دی حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ حجت اللہ فی الارض صاحب آیات صاحب کرامات صاحب آب حیات دا حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ دا زبان مبارکہ زا اکثر شاروین کہ اللہ جل جلالہ حضرت سے مخی تذکرہ کرا دا کائنات نقشنوا انبیاء کرام نو رب العالمین اولین او آخرین نبی صفت زموستا حبیبی پاک نور کرے اوئی سب سے پہلے مشیت کی انوار سے سب سے پہلے مشیت کی انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کو نوجہاں کو سجایا گیا وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی جو جہاں میں جو عالم بنایا گیا لولا کا لما خلقت الافلاک لولا کا لما خلقت النار لولا کا لما خلقت الجنہ حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی جو جہاں میں جو عالم بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا دومره عظیم انسان دی جهان تینا قربان شا زما استادان تینا قربان شا جنتونه تی قربان شا ټول کائنات تینا قربان شا دومره عظیم انسان دی دومره لوی انسان دی دومره لوی شخصیت دی د روحانیت په انتها ولاړ د نبوت په انتها ولاړ د صبر و استقامت په انتها ولاړ
د تکلیف او عزتمندو دین ته د تکلیف رسولو په لړ کې په انتها ولاړ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون د فتنو تکلیفونو په انتها ولاړ د جهاد په میدان کې د ټولو انبیانو نه وړاندې د روحانیت په میدان کې د ټولو انبیانو نه وړاندې د نبوت په میدان کې د ټولو انبیانو نه وړاندې یو ګنده به راپاسي د مسلمه په نوم باندې یو ګنده به راپاسي د سجا په نوم باندې یو ګنده به راپاسي د غلام احمد په نوم باندې چې سترګې چغره ده او عزتمندو متیازې ته نه بیږي د شپې شراب څکي زه ورته وایي زه نبوت دعوه نه مني ورته وایي کہتا ہے رات کو شراب پیتا ہے ننگے عورتیں نچاتا ہے دل میں بکواس کرتا ہے کہ میں نبی ہوں آغا گنده سره راپاسی محمد رسول الله یا دیوی زو نبی ما یا مثالی یا بروزی یا حقیقی پہر شک باندے پیغمبر سپا دے دوری گنانا پیغمبر سپا دے دغت گنانا قبل النبوت سپا بعد النبوت سپا آغا پاک دامن دے دا گنده دے آغا لوی انسان دے دانش انسان دے آغا عظیم انسان دے دا رزیل انسان دے زمین پیغمبر خدا دا طول کائنات خلاصہ دا غلام احمد قادیانی دا کائنات دا رزیل دے اللہ جل جلالہ سنگا چاگا زلیل کردے انشاءاللہ تر قیامت پوری حقاو دا گا پجاران بدا سی زلیل اور رسوا گرزی انشاءاللہ حضور تعیشان بھی عقیدہ ختم نبوت نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر عقیدہ ختم نبوت شہداء ختم نبوت مجاہدین ختم نبوت کارکنان ختم نبوت حضرت مولانا مفتی طاہر اللہ درویش میں زندہ باد تکبیر انبیاء کرام د وړي او غټ ګناه نه پاک دي مولا علی قاری رحمت الله علیه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د فقه الاکبر شرح کوي شرح فقه الاکبر ورته وي د عقیده توحوی دنیا شراح کې او د هغې شارحین دي هغه اوږد تفصیل دی خو بعد النبوت په صغایر او کبایر ټولو کې اتفاق دی چې پیغمبر پاک دی قبل النبوت کبیره کې اتفاق دی صغیره کې چې کوم لږ غوندې اختلاف دی هغه هم اختلاف کلا اختلاف دی پیغمبر ګناه نه کیږي دوی قادیانیان وایي چې پیغمبر نه ګناه نه کیږي استغفار ولې وایي هغه وایي استغفر الله انی استغفر فی اليوم 70 مرة من وایي استغفار خو دې ته وایي چې سړی پې ګناه بخي پیغمبر نه ګناه نه کیږي بیا استغفار ولې وایي یا خو د تعلیم امت دپاره وایي راځئ یو بل انسان دی ابن عربی رحمت الله علیه صاحب د فصوص الحکم فتوحات مکیہ د تصوف لوی امام دی تفسیر ابن عربی دنیا ته معلوم دی هغه فرمایي پیغمبر استغفار دې د وجې نه کوي چې د باندې ګناه ده نعوذ بالله د ګناه ګندګي ده پیغمبر استغفار د ګناه د بخښنې لپاره نه کوي هغه وایي پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام مبارک استغفار کوي دې وجې نه د روحانیت میدان ډېر وسیع دی اهدنا الصراط المستقیم امتیم وایي اهدنا الصراط المستقیم ولیم وایي اهدنا الصراط المستقیم قطبم وایي اهدنا الصراط المستقیم ابدالم وایي اهدنا الصراط المستقیم اوتادم وایي اهدنا الصراط المستقیم صحابم وایي اهدنا الصراط المستقیم تابعینم وایي اهدنا الصراط المستقیم پیغمبر خدا وایي هغه د هدایت څه غواړي د روحانیت ډېره وسیعه لار ده عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه فرمایي ما د عبادت حق ادا کړی دی پیغمبر فرمایي ما د عبادت حق نه دی ادا کړی عالمان فرمایي امتي وایي چې ما ادا کړی دی پیغمبر وایي چې ما نه دی ادا کړی امتي ولې روحانیت کې پیغمبر نه اوچت دی څه نه عزتمندو د امتي د روحانیت دایره ډېره وړه ده د پیغمبر د روحانیت دایره ډېره وسیعه ده
پیغمبر چې استغفار وای ابن عربي فصوص الحکم کې وای رحمت الله علیه هغه وای چې یو ځل استغفار پیغمبر وای یو درجه زیاتېږي بل ځل استغفار وای بل درجه زیاتېږي کله چې شاته وګوري د روحانیت په سترګو باندې درجات اوچت شوي دي استغفار دې وجې وای چې الله پاک شکر دی چې په دغه لاندې درجو نه پاتې پیغمبر صفا دی د وړي ګناه نن پیغمبر صفا دی د غټې ګناه نن عصمت الانبیاء څنګه د نبوت عقیده لرو ختم نبوت عقیده لرو د عصمت انبیاء عقیده لرو او چې څنګه د پیغمبر مبارک د جميع انبیاء نه ګناه نه کېږي زما او ستا پیغمبر نه ګناه نه کېږي نو چې استغفار وایي د ګناه د بخښنې دپاره نه وایي د درجاتو د اوچتولو دپاره وایي ختم نبوت دې وجې نه عزتمندو چې استغفار وایي دې وجې نه وایي چې درجه اوچتېږي پیغمبر نه چې ګناه نه کېږي د درې وجو نه کېږي دا مختصر ویل قاری ورطیب رحمت الله علیه خپل مکتوباتو کې خپلو خطباتو کې زمونږ د اهل سنت والجماعت علماء دیوبند په کتابونو کې عزتمندو واضح دي دا درې څلور دلایل خو هغې وایي چې مختصر غوندې ویم ډېر تفصیلي پرې نظم عزتمندو یو وجه دا پیغمبر نه ګناه نه کېږي چې د پیغمبر وجود خدای پاک د جنتي خاورې نه جوړ کړي ومنها خلقناکم مفسرین وګورئ تفصیل نه کوو دغه ځای نه چې کوم انسان کوم ځای کې خښېږي دغه ځای نه خدای خاوره اخېست خدای پاک د جنتي خاورې نه د پیغمبر وجود اخېستی دی لہذا کوم ځای نه چې د چا خاوره واخېستی شي همغلته خښېږي ما بین بیتي و منبري روضة من ریاض الجنه کوم ځای کې چې حضور مدفون دی آرام فرما دی دا جنتي خاوره ده معلومیږي چې د جنتي خاورې نه د پیغمبر وجود اخیستی شوی دی د جنتي خاوره کې د ګناه تصور هم نشته هم د دې وجې نه د پیغمبر نه ګناه نه کېږي او دویمه وجه ده چې پیغمبر هر وخت په دربار الهي کې حاضر ولا یم تعبد الله درې قسمه عبادت محدثین ذکر کړي دي حدیث لاندې یو ته عبادت د مساقدې وایي یو ته عبادت د مراقبې وایي چې مونږ پرې مکلف یو چې خدای مونږ ویني مونږ یې وینو څنګه چې تبلیغي ملګري وي خدای مونږ ویني مونږ اوري صوفیا ورته مراقبه وایي او یو ته مقام د مشاهدې او د معاینې وایي چې ته خدای وینې کأنک تراه دا عبادت د انبیاء کرام او دا مقام د انبیاء دی پیغمبر هر وخت په دربار الهي کې حاضر ولاري او څوک چې د چا په دربار کې حاضر ولاري د هغه نافرماني ترې نه کېږي د پیغمبر نه ګناه ځکه نه کېږي عزتمند او آخري وجه ویم دا تقریر پرې ختموم د پیغمبر نه ځکه ګناه نه کېږي چې خدای حفاظت کوي یو ځل پیغمبر علیه السلام علیکم او د خپلې قبیلې یو خادی لتلی او د خپلو برادرۍ د هلکانو سره د پیغمبر کې حیایي او د یو جنۍ ځوانې نه پکې زیات حیایي حدیث پرې ډېر دي هغه ځان لباس دی چې دی کله لاړ هلته تماشه شروع ولا شروع نه وه خلک وی تماشه به کېږي عربو کې یو رواج و تماشې مماشې به یې کولې راکولې اوس هم زموږ په دې پښتنو کې دا شته چې تماشه شروع کېده د هغې نه مخکې پیغمبر خدا باندې خدای خوب راوسته او چې کله تماشه ختمه شو پیغمبر خدا را پاڅېده خلق وی تماشا حضور مبارک و فرمائی ما ته خو پتم نه لګي الله د پیغمبر حفاظت کی ځکه چې ګناه نه کیږي عزت او یو روایت بل لته بیت الله شریف دا تعمیر او طواف په مشرکینو په بربنډ باندې کو دي ته عبادت وي دي ته بزرګي وي درې قسم احکام دي د ما قبل شرایع زمون شریعت یا مکمل ختمي لا تعبدوا الا اياه بغیر د خدای نه بوتانو عبادت باندې کې دا غوي بهخري او یادا چې تایید وکي سقاط الحاج و امارة المسجد الحرام تایید کړی او یاد شي چې ذات ولا پریدي په کیفیت ولا اعتراض وکي طواف کوي د مشرکینو مادتو هغوی به بې حجابه کړ تاسو په حجاب کې کوئ پیغمبر مبارک راغی د بیت الله شریف تعمیر کوي عزتمندو او قریش یې کوي څو څو ځل شوی دی اذ يرفع ابراهیم القواعد کې مفسرین لیکي ان اول بیت وضع للناس کې لیکي پیغمبر خدا علیه السلام راغی قریش لګیاري د بیت الله تعمیر کوي ټول په بربنډه کوي پیغمبر خدا ته وایي لباس وباسه هغه د یو ځوان جنۍ نه زیات باحیا دی او ورته وایي زه لباس نه وباسم د انبیاء د شان سره د نبي د شان سره لباس ایستل مناسب او عزتمندو د
هغه شان سره ټیک نه دي د لباس انکار کوي هغې سره جګړه کوي هغې لباس ته لاس واچو پیغمبر خدا په ځمکه راپرېوت څوک چې په مخ وویل داسې بېهوشه شو پیغمبر خدا چې هوش کې راته د بیت الله شریف تعمیر سر ته رسېدلی پیغمبر خدا هوش کې راغی د پیغمبر نه ځکه ګناه نه کېږي چې خدای حفاظت کوي هذا واخر دعوانا